د لسګونو دیني علما کرامو او قومي مشرانو سره ناسته ترسره شوه. د هلمند ولایت د دعوت او ارشاد ریاست د علامه محمد ابن حبان بوستي د غونډو په تالار کې نن د لښکرګاه ښار اړوند د لسو حوزو د قومي مشرانو او دیني علما کرامو سره یوه پراخه غونډه جوړه سوې وه، چې پر مهال یې د دعوت ارشاد د مرکزي حلقې رئیس سید جانان آغا، مرستیال شیخ مولوي ثاقب صاحب، د هلمند ولایت د دعوت ارشاد رئیس مولوي توریالی ارشاد مولوي صاحب او د مرکز لښکرګاه د دعوت ارشاد مسؤل پوهنیار مولوي صاحب او ګڼ شمېر نورو دیني علماو او قومي مشرانو ګډون درلود. په دغه غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلینو د خپلو ویناو پر مهال د یادو حوزو د قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د غلا، فساد، موسیقي او یو شمېر نورو ناروا کړنو په مخنیوي کې د اسلامي امارت سره خپل بشپړه همکاري وکړي او د دې ترڅنګ ولسونه وهڅوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم د اسلامي امارت د مجاهدینو سره کومک وکړي ترڅو د ټولو ولسونو سر او مال خوندي سي. د خدای په خاطر خپل زامن، خپل ورونه له غلاو، له پردو حزبونو، له پردیو نظریو دا راوګرځوئ، په دې کې کومک را سره وکړئ، نو به ستاسو ښار کې امن وي. ګوره تجاره، ګوره اجسا مبارکه، ګوره د هلمند قوي و اتله غیرتي سپین ږیري ستا په سر مې له دې خلقو سره پاټکونه چې لوی ملا صاحب شروع کړي د تجارانو له وجې شروع کړي که نه کړو شروع په لارو باندې ستا ناموس نه و په امن. په هلمند کې تاسو له ماښامه وروسته راوتی سوئ، ستاسې سره خپله 18 کلن و 14 کلن ورور زوی تا بیولی سوئ، تا خپل مارکیټ ته بې محصوله سودا راوړی سوئ. یو موټر چې له سپین بولدکه به راتو په 4.5 لکه کالدارې باندې مجاهدینو اوس 4 لکه پرېښولې، خالي 50,000 روپۍ اخې. تاسو ته په پې موټر د تجارت په مال کې 4 لکه افغانۍ ګټه وسوه که نه وسوه؟ دا یې کلدارې 4 لکه روپۍ په پې موټر کې لږ دی که ډېرې دي که نه؟ امنیت د ټولو خلقو ضرورت ده، ستام ضرورت ده، زمام ضرورت ده، د بل هم ضرورت ده، د بل هم ضرورت ده. دوی وویل د اسلامي امارت مجاهدینو 2 لسیزې د افغانانو د دین او خاورې د آزادولو لپاره قربانۍ ورکړي او ستړیاوې یې ګاللې دي، چې په وینا یې دوی په راتلونکي کې هم په تمامه معنا د ټولو ولسونو د سر او مال ساتنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی او د دې کور د وګړو د ساتنې او خدمت لپاره به هغه څوک پر دندو ګماري چې کور، ځای، جایداد او هر څه یې هم دلته وي. امارت اسلامي افغانستان راغلی ده او اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې په علماو کې چاکونه جوړ کړي، لارې پکښې کې واچوي او د عوامو د مجاهدینو تر مابین لرېوالی راولي، واټن راولي، سره لرې مو کړي. د افغانستان سړی خو زه یم چې په یسر او په عسر، په سختۍ او په اسانۍ کې زه د افغانستان په خاوره کې وسمه. هغه خو نه دي افغانان چې اشرف غني نه څوک پلار پېژني، نه څوک نیکه پېژني، نه چاته قوم معلوم ده، نه په افغانستان کې ځای ځاګی معلوم. سهامي شرکت یې له دې حکومته جوړ کړی و، قندهار د کاناډایانو، قندوز د جرمنانو، هلمند د برطانویانو، کابل د امریکایانو. اوس تاسې ورته ګورئ چې له هندوستانه څوک راغلي و هندوستان ته ولاړو، چې د امریکا زامن و امریکا ته ولاړو، چې د کاناډا زامن و زلمی ویسا و توریالی ویسا د قندهار چې کاناډایانو کاناډا ته ولاړو. یو سهامي شرکت و، حکومت نه و. عزیزانو اطمینان در کوم په امارت کې به هغه څوک راځي برسر اقتدار چې د افغانستان سړی وي، کور یې هم دلته وي، بچیان یې هم دلته وي، ستا په چم یې ژیره وي، ستا په چم یې لنګوټه په سر وي، ستا په چم په سترخان در سره کښېني او په چوکۍ کې ډوډۍ نه خوري، ستا په چم په ګوتو خوراک کوي، په چمچو باندې نه کوي. هغه څوک به ستا واکمنان وي. یو څو ثوابونه داسې دي چې مفت دي، په هغو کې یو مفت ثواب دا ده چې د عالم ملګرتیا، د علماو مخ ته کتل، دا ثواب لري. ستا نه ده خوښه چې ستا په نظام کارول کې معالم ولاړ وي، ستا نه ده خوښه چې ستا مامور و، له امیره و، له کشره، له مشره، له بلده و له نابلده نیول چې دا ټول علما دا ستا نه ده خوښه. افغانستان به دومره بخت نه ولري، الله دې دغه بخت را نصیب کړي. دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې خلک د تشویش نه کوي، ډیر ژر به د هیواد اقتصاد پیاوړی او خلکو ته به د کار او هوسا ژوند زمینه برابره سي. اطمینان در کوم چې اقتصاد به الله په پښو دروي، انشاءالله کوشش به کوو. غلا علما نه کوي چې دا پیسې غلا نه شي، نو خود به خود به بینک پرېږده کېږي، پیسې به چېرته ځي؟
چې پیسې شخصي جیب ته نشي ولاړې نو خود به په دغه ملت باندې مصرفېږي، پیسې به چېرته ځي؟ دغه راز نورو دیني علما کرامو هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت، اخلاقو او د هغه د سپېڅلي ژوند د اسلامي ارزښتونو په اړه هم ویناوې وکړې. یا د غونډه په هیواد کې د تلپاتې سولې، امن او یووالي په پار د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.